یو ډېر جنس پخه شي چوکۍ نو چې درنه پخه شوه مې شکوه ته لږه خمله خاوند ته خیرې بچو ته خیرې جګړې خواښې د ورور سره جګړې او لور د خواښې سره جګړې په واده کې ګډېږي بوډۍ په واده کې دونه نکریزې پورې کړي چې نکریزې شړ شي په بجټ دونه پورې او د واده په څلورمه پنځمه ورځ یې انګور پسې کوتک راویست او زوی ته به لګي انګور ته به یې لمسوي بختې ټولې داسې نه دي صحیح پکې شکر نشته خو بعضې پکې داسې بختې دا د بل چا لور ده ستا کور ته یې راوځه تا راوسته نو دې ته د لور په نظر وګوره دا ستا لور په خپل زړه کې ستا لور سره هغې خواښې ظلم کوي نو ته خفه کېږې که نه خفه کېږي نو پردی لور سره ولې ظلم نه خاوند که دې د پټ څه کیله مالټه راوړي او دې ښځې له ورکړي او دا د دروازې مخې د پوستکي ووینې یا د ام بیل کې ولګي اوس د ښځې شکر دی او د ښځې بني څه وی دا ښځه چا ته ناسته ده همدې خاوند ته ناسته نه هغه پیسو برش د بار نه بوډۍ ورته لګیا شي د سر نه پوپ پورې دغې ټول زوی او د انګور هغه برتوب ورته وبس زیبتونه او که ګاونډ لاونډیانو کله لاړ شي هغې وله پیالې چې پوستو کې انګور دې څنګه ده وایي خوړې نه و لاسونه بمک بس مونږه ختم شو او ښځه غشتې ده په زوی مې او ډېره ګز جبې ده رازونه دا د ښځو عادت غیبتونه دا ستیم څه ده دې ته د لور په نظر ګوره ګنر مه کوه او لور ده انګور هم به کوي چې خواښې ته د مور په نظر ګوري یو لاس ته ګورې پلخ لري هغې هم پکې هغې هم که څوک تپوس وکړي خواښې را سره څنګه ده وي ګز جبې وی ډېره ظالمه ده او زوی راته لنسۍ وختي مور ورته ووایه ډېره زیاته ښه ده د مور په نظر ورته ګوره چې ته کور ته راغلې او بس مور سپیش ابا دې ښه راټوی کړي ښځه وکړي سړي متعلق وی خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی یا خور او ښځه اسم نه ښځه د خدای نعمت د سړي باندې دواړه خطر دي هم پې د ښځې دی هم پې د مور او په جینۍ د خواښې ستر عزت هم کوي د خواښې به هم کوي د خاوند هم کوي او خواښې او ستر به ځي جینۍ ته د خپلې لور په نظر ګوري دا به کله کېږي دا هله کې د خواښې د شریعت نه خبرې او د لورې د الګورې د شریعت نه خبرې فستم همون شریعت نه دی خالص نو مولانا سهرا رحمه الله و دارالعلوم دیوبند یو بچی تاسو ته وایم چې د علماو په زړه کې د الله یره خشیت دا څومره نو دې ته پر رشته دارانو کې یو ځل فادي نو زنانو ورته ویل چې ته مونږ هم دې خادی لبو ډېره ښه ده لاړ به شو نو زنانو جامې مامې بدلې کړې او کالیګانو ته یې وراتې وایي نو تاریخ لیکي چې هغه زمانه کې زمونږ په دې وطن کې پخوا بل شان تانګې وې زمونږ د مشرانو ورته بګې وې اب اکثر دوه صوبې به تړلې شوې په دې پنجاب کې اوس هم شته هغه تانګې ولا وګلو په هغې کې دا زنانه کېنولې او د پاسه برګه کش کادر واتو کې را واقع کړي په پردی او معاصې به پوتیانو سره مخ کې نه وایي چې دا کانګه سمن دي یو لاره مالته به افغان ناست دا افغانو پانګو په تانګې سي کوزرو رسید دیا کې دیانم شته یهودیانم شته هندوانم شته هر قسم مخلوق شته تانګې اوزرولو کوچا دې انتشاء مناسب ساندري امپوس څه غرض دی دوه درې مخکې مو خبره یو به د نمای لکه چې څومره د تریون علا شیبه باندې کې جنانه لري ټول مال با جون تاسو مهرباني وکړئ هغه واشه موږ د زنانو سره د خپل قصې په شی کې د زنانو حیا به هم او که تاسو لار کې رکاوټ جوړېږي نو ګریږي نو دا ول تاسو دا مخکې موږ دې لپاره ډېره تو به د زنانو حیا هر څوک چې مکله راغله بیا به ته
رکاوټ جوړېږي پرې تاسو نه خو هم اوس بله ده که په رضا ماهر کېږي او که په زور مولانا لطف الله صاحب انجیل عالم ویلي راوته په دغه وی دا یو خبره د خره د زړه نه منم وعده ده سره کوم زما دې زنانو سره او دې ماشومانو سره څومره مال او دولت دی درته یې راغونډوم یو په یو به در ګروپې کووای فامیلي تیدیک ټول مان ده او په دې دویمه خبره کې د تبدیلات ته مو درخواست کوم چې د خدای دپاره زما د زنانو قیام اخلي استاد دا عامې ښځې نه وي دا چې څادر پې ګود ورباندې دی ناستې دا د قرآن شریف استادان دي په کور کې د جینکو د قرآن شریف دا د تفسیر استادګانې دي جینکو د تفسیر داسې ټول استادان دي جینکو ته اخلاق ښیي د پیغمبر علیه السلام حدیث ورته دین ورته ښیي دا هره یوه زنانه چې دا پرده بیچولې دی دا د پیغمبر علیه السلام په د قرآن استورانې د خدای خاطر و فی هر مذهب سره چې تعلق دی انسانیت ستاسو کې نشته دا لحاظ مې وساتئ چې زما د زنانو دا حیا دا ډېرې بیریګانې او شاګردانې لري او د قرآن استادګانې دي مهرباني وکړئ حیا د غلا هغه مشره دا قوانو نورو ته وایي هلکه دا ټیک ته د سپین ږیري دا خبره ده ومنه زه دا دویم کار ورسره نه کوم خو دا یو مسله بابا پوره وعده راسره وکړه چې څومره مالي دولت کې ټوله به ترې راغونډ لطف الله صاحب زنانو ته وایي چې څه در سره یې درې بچي ما واده اوس سره غونډې رومال کې واچوي راکړي ویسي وي کالي وي هلونې وي والې وي چې څومره یې ټول راغونډ کې راکړي رښتیا مې به وایه تر اوبه نه ویم واده خلافه چې به مې نه راوړ هغه سامان راغونډ ټول رومال کې مولانا صاحب یې راته راوړ مولانا صاحب دومره واړې او قال لي هو دبليو مشر دور في دور سامان ارستو كان روانه شو سامان ديلا بابا لقدره ورتان قولي بچي ويتاوي كي وادا كلا قوم او ما به واده نه کې ضرورو کوم روانه نو دا یو ولا باندې ګوتونه زما یې راځي د بده ګوته متر ګوته نه ګوته ما ګوته کې چیرې نه پټي کامې ته نه سبلته تا ګوته له دب کې ورکا پر هغه پنځوال د یوزري ګذري ولې ویدا یو ګټنه پاتنه کدا دی ویلانی د خدای نه بس او په شو ویول د مال یې ارپې هدف دې پټې ساتي ته او تاسو سره ګوتو پاتې شو دا به څه دلې ساده سړیا نه زما خدای زما رسول درو کارام کړي او زما خدای زما رتی واده کې لدی حرام کړل واده خلافه کې راځي اس پروا نشته څنګه یو درو له د منډه لولې دا درو اګي چې پلاټ چرځوي ریباما یو ادم کړي وا رښتیا به درو باندې یو ماشوم سره دا پوښتنه اونې ګوت ما پاتې اندام دې لاوان او تاسو سره له دوندې واده کې لاڅ نو خدای لپاره دې نه معاف زما مؤاخذه نه کېږي لږه غلطي شو ما هلته مونته یاد نه و یاسین د دوی شو یاد شو او جاری ورته چې ابا ماخ کې اسنه پرې واده کې لا کې نه قیامت برو دې و نرو دا خبره هغه حق د کو هري دې ته یاروي پړه دا چې بچی تر چې انسان په ځل کې پیدا شي قسم دې علماء کرام په مقصد زمکا چې د دې پر لې څومره د خدای پر ارزه د بدري ثابتون په دومره چاته دا مو چې دا مولا دا چل کې دا چل کې دا هم معاشره کې غلطیا په د الیانه زموږ د مدرسې د مدرسي ملاول تنخواه ورکړي زموږ تنخواه دې راکړه تنخواه چې زموږ د مدرسې د مدرسي یا بدري درې یا وسلو یا بشپړ زری یا به وزری او تاسو په ستاسو یو ادنا کلاس فورس ولا ته ان الله درجه على السلو نغمه المحادثه لیکن چاته بم جنود مدرسې د اعتراضانو تاسو دا نی اورېدلې چې دی په مدرسه کې التال کړی وی جلوس کړی او یا دلته تور پټه تر یا بوګ التال چې موږ ته هاګانی ودا غریبر او سالور درغه دي خبي بارکی الحمدلله ودغه 15 شپږ زره کې د خدای په فضل زمونږ یو مدرس بم کې د ریبي په جاب ست په سال راشي را بشي ان شپ لازم یو عالم بم فرض دایي عام خلک بشل درته تعامل دي ډیر دربه ملي دو کو د تنها بم اکوي لیکن اریبا هغه بر پاره یو لک روپیا تنها کې ټول په لیکني کم به زمونږ د قاریانو صاحبانو په یو $1 تنها کې پر لګي کوم سکون پوسو دي
ځکه د خدای یاره پرته ځکه زه بالفرض دارس او زه دغه د دوکانداري شروع کړم او زه خپل تجارت شروع کړم او زه خپله بله مزدوري شروع کړم تنخوا خو به مې ډېرې قیامت ورځ خدای ته بسې جواب ورکړم. دا چې څه مې زده کړل چې دا مطلوب و خدا ته ورس دا خوف او خاصیت دا د علماو صفت دی. دا یو په زړه کې قسم دی دا د علما کرام صفت دی. د علماو په زړه کې دا صفت دا خلکو دا د ابو هریره په بوتو لومبي محدث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بزرگان بهترین به محدث حضرت ابو هریره او څومره تکلیفاتو د پیغمبر علیه السلام نه حدیث ده حیران دي چې سره پر دې خپل کې پوی د سرمو واه په جلا شو تاسو ابو هریره دا د قدم په خپل کې رومال کې په جلا شو هغه وخت مې یادېږي چې د نبي علیه السلام د منبر د کوټې مبارکې په منځ کې به بېهوشه پرېته د لوږې د لاکه به بېهوشه خلکو به مې سر للتې راکولې چې ابو هریره لیونی سوی دی په قسم دې کې به لیونی وم وږی به پروت ډوډۍ بیا نه درد په نه لګي او د لوږې د لاسه به م دې خېټې له پرې ملکه زور ورکړو خېټې به م دل کوم او د خېټې په کانې مونږ کړی سپلی به لري پیاده به غریبانان ګرځېدل. ابو هریره 5374 د نبی علیه السلام احادیث امت ته رسېدلي دا رسېدلي نو چې کوم رسېدلي ممکن د نبي پیغمبر احادیث امت ته رسېدلي لیکن چې کله وفات کېږي تا ته تپوس وکړه ابو هریره ولې لږ ساعت مخکې د حضور پاک سره ملاقات صحابه به یو ته ما سلام به رسوي نبي علیه السلام عجیبه منظر به زن قدم به وکړي ته جمو لکه زما سلام به وایي زما سلام به وایي خلک ورته خپل سلامونه وایي رسوي دی جاري ولې جاري یارېږي لږ ساعت پاتې د حضور پاک سره ملاقات کېږي یارېږي په څه یارېږي سامان کم یو سفر ډېر د لید مبارک کې کوم په وفات کېږي شاګردان څه ګیت ته پیرته یې چا په شاګردان ته په دې کب کې ناست وي به اوچت یې په ځمکه نه سم کېناوې شاګردان اوچت وي د زړه تنګ شوي لاندې وي ته څادر کې څادر په دا خاورو مې کېنه شیخ جامې دې د کور کېږي او دغه مې غرض چې په خاورو شین کېنو دونه سکت پکې نو چې په خپله تاوېدې نه سو ایله مخ راله قبلې ته کې مخ یې وله قبلې چپ وشو یا الله عبدالله تعالی در روان دی او خالی در روان دی په 2019 در سره ستې حالانکې د عبدالله د مبارک مرغان دا حدیثو چې څومره خدمت دې کړی دی خزان دی او تاریخ عبدالله مبارک پس لاس دی ته به څه کې نه سره څه دی وایي هغه چغو کې شاګردان هم چغې کړې او په هغه چغو کې د عبدالله ابن مبارک نه سودېره انما يخشى الله من عباده دا زموږ په علماء د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ کې راځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي یې وایي ما ته منظر اوسم یاد چې کله به تهجد نه فارغ شو قبلې ته به مخ دا یو هر شپه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عادتو نو قبلې ته به مخ سپینه ږیره وه اوږده وه بیبي یې وایي اوږده ږیره وه به دغه سوې ده هغه اوږده ږیره لاس کې به ونیول او څه به یا الله ابو حنیفه سره اسم نه نشته خدایه دغه سپي د ابو حنیفه دي خدایه د ابو حنیفه د سپینو د په لحاظ حالانکه امام ابو حنیفه څومره عجیب خدمت کوي علماء زرق د شخصیت شته اوس هم شته اصل دعوې سره نو اوس هم چې علما نم میدان دیخ پنې د ولاړ دي دومره خلک مخالفین دي هر دریته د علماو مخالفین شته لیکن دغه مخالفت او دغه اختلاف او دغه د تاون سره جګړې علما کرام د خپل مقصد نه یو قدم خدای نه یاري تیرا خدمت درنه الله بس مولانا رسول الله صاحب دوری رحمت الله علیه غو لاسی یو بیماشیر والم چې قیامت برونه ونه نیسه وا د خلافت درو کې را رسم کې آیو شي پاره اغلو سردار حسن در حق درې اور یو دې
زه مسلمان یم، دا مسلمان. زم قرآن منم، دین قرآن منم. زم شریعت منم، دین منی. زم پیغمبر منم، دین منی. زم دوزخ نه یریږم، دین یری. زم جنت غواړم، دین غواړي. موږ په خدای دومره لادی، ټول ګله خدای پاک و مولانا الله صاحب په لاس اکبر لو کړی برابر کړ. قرآن حکیم کې الله अनि کو برکات دنیا کې آخرت کې. انډیا کې یو مسلمان او د هندو جګړه تاریخي واقعیت. نو مسلمان ځمکه جګړه شوه. مسلمان د مسلمان د ما د هندوی د ما مسلمان د علاقو هغه وی کې د ځمکه کو کې ګټه نو دا به د هندو له سینګر هغه ځان سره مسلمانان یو ځای کې اعلان وکړو یو کې د ځمکه مو کړل په دې په جمعه دی هندو چې علاق هغه ته راځي ته مو کړل اخو هندوانو درسه دي خو مسلمانانو ته مسلمانانو دې جمعه د بيجو انسان هم فکر جمعه د بيجو جد دلاره هندوم پیش یو مسلمان سره د دنیا مسلمانان سره هندو سره دوری نه باندې جک چې پیسو کې دا مسله لري هم ته یو سره بس الته په جمعه وی جوړ دی د په باندې در بیو هندو ته وسنګ بس هندو خلې نه ورته کې خاطر وسه د مسه یو تجوید د تجوید وی د مسلمانانو یو مولانا سیب دی وقتی الهی بغداد رحمت الله علیه سر شاب درجی رحمت الله علیه پر مسو پیرس وی بس فیصله دی پدو مسلمان درس تاسو زوحدا وی سب کیتا مسلمان خو فعلو کی ورتی سے کو فیصله کی خماده بته مسلمانانو بار زنده‌باد ناری سروته کی بس فیصله په منسو په مولا شو کی مولا به شیخ زمره چاله ورکی منظر نه وته کی یوماری له وو یومات له هندو چې بار و تری او تیسری ورس په مفتی دا ایفک په فیصله وکړه هغه کې سوې ایو دا خدای نه ساده اوس برتی سے به تعالی لګ ته به منظر جوړ اعلان دي هغه به منظر مکور یاره بس نقولین مې په دې سره نیک سره دي انجان کې دي نه هم استاد دین او د اسلام احترام ورشه تر خواجه سره خبر سره پندیا دومره ولا مسلمانان انا دي لکه څومره چې ولې ګوال راځي تاکي څومره په انډیا کې د بزرګانو مزارات هر سار به انډوال راز او هغه سره به تاویږي او ټوپ پیسې خورو پورې مګي جو شاردانه خورو پورې مګي او جب د دکان د ابيان او پورې مګي هغه په شرکت رسومات چې عریب استاد هغه مشر احترام کوي او موږ د خپل مشر الاحترام په خپل او نه نو هندوی چې نه سره سنا سوي بس خبر مې راکو دی نو ته تاریخ کې راغی چې د بکر الله مفتی صاحب دا دیواله پرتاله په فیصله شوی لازم کې د هندو د مسلمان وشه په ما فیصله پیوي او زه خو بلش دی بالکل دا دیواله پتا متکی طریقې وایا وی لازم تر هندي دا جو دوی کې مفتی صاحب د هندو دا بیو خو په منځ جوړای وی دا زمته لکه په منظر پر فیډیو دا سره زمته منظرونه دي جوړ شي دي نو خلکو په خپل ځمکه جوړ کړی ما د جسم په در دروغ نه اگر چې کزم کې د مسلمان نه د خدای کو جمعه کو جوړیږي تمام مذهبي خانه په جوړیږي تبا کو دروغ نه ویم مکه دغه انځور ما ته پته ده د خو خرته منظر جوړي او پارس چې تاریخي فیصله ولکې را پتا غیرات تاریخي فیصله سیو لیکلا وی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان ہار گیا مسلمان اوبیلا نو ته هندو بیلا اسلام جیت گیا اسلام جیت گیا اسلام نو دروغ اولوی رشته په اسلام حق کارا ځان دې پرونه اعتراض مکه د مسلمان جمعات له خپل منظر له خو رشته د خدای یاره چې الله مدد بوزره نیکی چې اوسله کوي الله به مدد لا پرای او زه تعالی مثال درکوم زمونږ چې تاسو مرګ له مدرسې دي د کومې مدرسې بیا ګیرشته د تاسو لیدل شغل دارالعلوم چې براسه محترم د تشید دورمال ته پوسټ وکا ان شاء الله دا سر روز په دې مدرسې وی راغلي کې لنګر دی بن شوی دا سه میاشي باندې راغلي د دارالعلوم حقانی نو پاګانو ته باندې شوی تاسو وخت باندې راغلي چې دارالعلوم شرګر کې د بجلی بل هیڅ شوی چې بجلی بند کې باز بل نشور پوز ټول ته بدل دا الله مدرس سکول له سونه بجټ پرایمری سکول هسپتال له سونه بجټ یو بجټ ما وای کم شي ته خلاصه ده غمون د مدرسې اس پجټ ني
دارالعلوم دیوبند چې ویندو راغی د دارالعلوم محکمې ته کېناسته وایي تاسو اتیو روپۍ د دارالعلوم څوک ورکوي دا مدرسه ورکوي د دومره استادان تنخوا څوک ورکوي مدرسه ورکوي دومره بجلی بیل څوک ورکوي مدرسه ورکوي بجټ هم څه دی وایي څه مطلب یا آمدن او اخراجات او آمدن بجټ هم څه وی بجټ خو زموږ نه دا تنخوا د کوم نه ورکوي بس راځي ورکوو نغدې پیسې بینګ ایسته دا ډوډۍ لا کوم دی نه ورکوي تم پته نه لګي څنګه پته نه لګي موږ چې یو معمولي اداره چلو د کال بجټ ورته دومره پیسې به لګي پیسې یو سړی حساب نیسته مو سر یو دواني دم په دیگه تینش یو روپۍ لی ویستین کلی مدرسه ویدین هم نم یو خبر لنگرن که نیگه ورته تیار تابعدار چلی دام درته وویل په اسمبلي کې زموږ د طالبانو کنډوله کې برکت دی والله قسم درته خورم د دغه لوی صاحب جیداد او د کارخانو والا باره چرګانو په هغه پولولو کې هغه برکت شته دی کې چې کوم برکت د دارالعلوم دیوبند نن ګربت باباجي زموږ خبره کوله یو ځل طالبانو غوښتي عزیز الرحمن صاحب د درخواست څه درخواست یې ورکړه طالبان خو مې دي بخښلی معلوم نو مالي چې طالب صاحب ته ولېږه ښه ډوډۍ به ورکړې وي درې کې وي درانې نو تمیم صاحب ماسته وي ما وراره امداد چې دا چې طالبانو خط کې میسته تو ما وکړه یې درې کې وي درانې عزت مطلب چې درې کول په ګراد چې په درانې کاوره لګي په څوک باباجي کې مفتي صاحب له خاص راولېږه دا اول مدرس تیرا کو تر راسه دقت جواب لیکه استفتاء ده طالبان الاستفتاء کې لیکلي چې د دارالعلوم دیوبند او ترکارې په دې اندول او 10 کې څه جایز دی او جایز نه دی لکه خوند هم نه دی بدل لبري بدل دی نرانې تشو بدي او 10 بجاز دی که دې تسوایل علي رسته جواب ولور مفتي صاحب یاره یو شی ستا ژوند دې بدل دی ځکه مرچکي پکې نوم بدل شو په پاکسیس کوم بدل بشي نو شی دغه نن د هوریت نه نوم بدل شو نوم د سالن دی کلمه مرچکي د وجه دي اوبه وی ودیاوی ته زونه دال په یو دیګ ته وی ولا پا جوی کې جوده پی اری سالن در یو لپی 2 لکو دیګ والا سالن مولانا حسین احمد مدنی جوړ کړی در مرکبی سالن مولانا عبدالحق رحمه الله جوړ کړی دی مولانا غلام غوث نداروی جوړ کړی دی الله شاه بخاری جوړ کړی دی دی احمد علی لاهوری جوړ کړی دی دی شیخ الهند جوړ کړی برکت به رزق گری مولانا عبدالحق رحمه الله تکلا دارالعلوم ته داخله وارستا دارالعلوم دیوبند کې پړندی کار زموږ استاد وی داخله بندو قانون د مدرسې بداو چې کله داخله ورغند شو هغې به بیا داخله ورپرو لکو لنګر به نه ورکوو ټیم په طالب ته به یې ځان د دې په خپله پیدا کړه دی به جومات کې په تابداري باندې پرېوته په ډوډۍ به بندول جومات کې د ځای درته پیسې یو څو یې پکې چې په ډوډۍ باندې نن مولانا صاحب ډېرې پریشان شو پاکستان نه راغلی او ښار پېښور نه شو واپس هم نشم یو طالب را باندې شو داسې کوله راغله ما ته یې ملګري کوم دی نه راغی پېښور لاته نو ښار نه ورې پریشان یم بس داخلي زه خو دلته پیدا کړم ډوډۍ درب مولا یې په نیمه ډوډۍ ګزاره کړي او په یو پیاله کرکارې ما ویل کېږي یو بل زه به در باندې غم شو دلته به درې ته نیمه لږه غوندې ترکاري به رالېږله یو کال مې تېر کړ سبق مې ووی کال پس دې تاسو چې مرګي دالې د کلې نه مال راکوله طالب د بنګال و زه پیژندم نو ما نه پیژنم ما هیڅ نه پیژنم ما کې دې یو معنی تعلق دې راڅه لرې کړل نه وروړل وی مال دارالعلوم له طرف یو ډوډۍ مقرر وه امې تا سره نیمې له دې مطاف له دې ما کو یو پیاله ترکاري مقرر وه مې سره نیمو له دې بند میم پر کار مولانا عبدالرحمن جو کړی
رحمه الله چې بزرګر شاګردان شاکر محاذ کې راځي شاګرد او کوم ځای کې اگر بنگال په حالي حال کوم مرتبه ته ورسېږي دې ته خوف وخشه یاروي خدای رضا الله خبر هیڅ د علماء په خلک وایي مولا سګري او بل سړي باندې مولا سګري کلمه وایي وی ته مالا قسم راکې نه کلمه خو درلی کنه او کلمه شهادت راځي مون درلی او سه دل چاکو د جمعه استاد مې رب لري دا شوي د مسلمان بین نو تو غوا استان نو نه وته تا عمل تا مشي تا جنازه کې د خدای نوم کوي نو مې دا ټیټه کار باندې دا چل نشم دی دا نه راځي په دې دی مولا دې مرته پرو کری یو کولې دا مولا دې باندې باندې کری ټول دا لشم اګي چې مولا دې باندې لري په خيو تال دې راستار لوري لاته دې کیږي ځپن نو ما ته کوم کار دی ټول دا دومره بولو چې تیار شوی دا بچی اسیره چولی دا د چا برکت ها دا د بابا دې سه برکت په منتبم سه باندې د ډاکټر تو ګره تناره داری نگه صرف که در پرانسری بالیمان آخوا بیدن دی پیش خون مولا ورکه داره چا برکت تی سادش مخدمیم سید دست رو خبر او دبیری برکت درزه غواله دا دومره خلق تی رافن شوی تا جز دناسی و دا تطرید تیرو دی دا علماء بد حتی چې د خور و لور او د خدي مسکو تمیز کې او حلال او حرام پیجنی دا د چا برکت پی کاولانه لور سوکو اوس پوګه خو دې نه شو کارجو لیکره یا ایرو دی پوګه کاردو ما دا خو بل چن نه راز جامې پرتو په درنه شم جوړاله دغه مې تا د کوم اکیده د لمافس تاتم سپری مینانو په کلار نسته په سمله کې چک تا دا پیری سو پیری تو